د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پیښور کې لوګدي اساتیا رستو پریکړه کړې چې نن د اتوار پروز بیرته اسلام آباد ته ستنېږي. خو د هغه د ګوند مشرانو خبرداري ورکړې چې د عمران خان جون ته سخت خطرې پیښې دي او وایي چې په دې لړ کې راتلونکي 40 ساعته ډېر مهم دي. عمران خان په 15 مای د خپل ګوند د زرګونو پلویانو سره اسلام آباد ته احتجاجي لاریون کړی وو او په 28 مای بیا د اسلام آباد نه خپل کور بنیګال اسلام آباد ته د تک پځې پیښور ته راغلی وو. د هغه سیاسي مخالفین تور لګوي چې عمران خان د گرفتارۍ لری پیښور کې ډیر شوی وو. خو عمران خان د هغه ملګری بیا وایي چې خیبر پختونخوا کې عمران خان زیات سیاسي فعالیتونه لرل ځکه دلته ایثارو. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عثمان ډار په ټوئیټر لیکلی چې نن زما لیډر اسلام آباد بنیګال ته ځي او د چا په پلار کې خوم زور نشته چې هغه ونیسي. بابروان ویلي دي چې بنیګال ته د عمران خان لستنېدو وړاندې تیر ورځ د بنیګال خوشه په وردو کې ځینې شکمن کسان لیدل شوي او د دوی ګوند اندېښنه لري چې اسلام آباد ته د عمران خان د ستنېدو په مخال څه خوم کېدی شي. خو هغه په حکومت ملکی او امنیتي ادارو د عمران خان د تحفظ لور ته د پام ګرځولو غږ کړی دی. په عین حال کې د اسلام آباد پولیسو ویلي چې هغوی اسلام آباد ته د عمران خان د ستنېدو په اطلاع کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د هغه کور ته د غځېدلو لارو کلکه څارنه کوي. په خپل بیان کې د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته تر اوسه بنیګاله کې د موجودو خلکو نه د سپارل شوی، خو بیا یې هم د عمران خان حفاظت ته بشپړ پام ګرځولي او په شکمنو گاډو خلکو کلک نظر ساتي. د پولیسو په وینا اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د په 140 پرځې کړل شوی ده او د بنیګاله خوشاته ځانګړي امنیتي ځواکونه پرځې کړل شوی دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله 13 هفته ویلی وو چې عمران خان په خیوات کې فتنه او فساد خوروي او حکومت د هغه په ضد د قانوني کاروایی تابع کړی ده. د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د عمران خان په احتجاج کې وړاندې هم یوازې پولیسو روانکاري نیولې دي چې د احتجاج په نوم یې اړې ګړې او فساد خورولو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.